اغا خانیان ډیر یو مرداره فرقه ده. دی د قرآن کریم په آیتونو می اعتراضونه کوي. د اغا خانیانو یو اعتراض دا د یو قیدینی سره زما مباحثه راغلی وه، او هغه قیدینی د اعتراضات په ما باندې کړي وو. نو ما ته وی چې زه قرآن کریم ځکه نه منم چې قرآن کریم کې دروغ شته دی، العیاذ بالله. د قیدینی وویل زمونږ د محلي او ماشټرو، نو هغه سره دا قیدینی هم په سکول کې ماشټرو، ده ته ویلي چې عیسی علیه السلام وفات شوی دی، امر دی. که څوک وایي چې عیسی علیه السلام ژوندی دی په اسمان کې دی، چې هر ملا یې نو د قیدیني ورته ویلي چې زه دا ملا سره مناظره کوم. ماشټر صاحب ما پسې راغی، مونږ خو مناظرو کې څه نه څه شهرت پیدا کړی دی، خو دا اهل حدیث او دا مردارې ډلې دي، مونږ دې مقابلې ډېرې کړو. اوس قیدینیانو ته خو هر څوک بې دینه وایي که دا مطالعې مونږ ډېرې کړي هم نه دي. ماشټر صاحب ما ته وایي چې یاره هغه شخص وایي چې عیسی علیه السلام وفات شوی دی، که څوک ما سره مناظره کوي نو زه مناظره کوم. نو ما ورته وی چې ته دې قیدیني نه تپوس وکړه چې مناظره کې دعوتین وي او په دعوه باندې لابودي د دلیل نه وي. زه نه دا تپوس وکړه چې ما ورته په دلیل کې څه شی پیش کوو. ستاسو بل کتاب شته دی چې به یې پیش کړي، یا زمونږ چې کوم کتاب دی چې دا زه پیش کوم نو بیا مونږ سره تاسو منئ څه؟ نو قیدینی ورته ویلي چې دلایل به صرف د قرآن کریم نه پیش کوو. زما د کلي ماشټر صاحب ما ته راغی، وی قیدینی وایي چې قرآن کریم نه به دلایل پیش کوو. نه دا خو بیا ډېره ښه خبره ده، او دا خو لویه د بېغیرتۍ خبره ده چې زمونږ کتاب نه یو قیدیني مونږ سره مناظره کوي او مونږ به مناظره ورسره کوو. میره یې وله ماشټر ګوټې راوستو، ما وی دا به چې ته ملا یې هغه وچکه کړو پیسه ګانو. ما ته وی زه ستا قرآن کریم کې دا ښایم چې عیسی علیه السلام وفات، نه ورځه پې ښایه. وی وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ. هغه وخت یاد کې چې وی خدای تعالی عیسی علیه السلام ته انی متوفیکا ز وفات کونکے استایمان، ورافعک الی او ځان ته اوچتونکے استایمان. دا دې خدای تعالی ورته وی چې زه تا وفات کوم، وفات کړی. ستاسو کلام په دې خبره ګواه دی. ما ورته وی اشنا تماشتر ګوټه عربی نه خبر نه، عربی زبان کې مرګ ته چې کم دی هغه موت وی، موت. او هر چې وفات دی، د وفات د پاره دوه معنی دي. یو معنا د وفات قبض کلیان، قبض وافیان، په تمامه طریقه باندې یو شی د یو ځای نه اوچتول، دې ته وفات وایي. دویمه معنا د وفات د شریعت په نصوصو کې خوب دی. وفات په معنا د خوب باندې راځي. نو ما ورته وی چې انی متوفیک په معنا د انی منیمک زود کوونکې استایم، بې ځان ته اوچتونکې استایم. په دغه ټیم کې عیسی علیه السلام باندې پرکاری راله او بې اسمان ته اوچت. دا خوب یادوي. وی قرآن کریم کې داسې کمځای شته چې وفات د خوب په معنی ما ویاو. هو الذی یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنهار. الله ذات دې توفاکم چې وفات کوي تاسو باللیل د شپې. نو تاسو د شپې وفات کوي که د کوي؟ جواب را کوي که نه. نو وفات د خوب په معنا باندې راغی. دا شان ان الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. انفس اله العالمین د مرګ په ټیم کې وفات کوي، هغه چې د مرګ ټیم یې نه نو فی منامها، هغه نفسونه وفات کوي فی منامها، په خوب کې، خوب کې وفات کوي. نو وفات په معنا د خوب باندې. نو ما ته وی چې قرآن کې داسې ځای شته چې دا وفات نه دی ما ویاو.
وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. نصرانیانو عیسی علیہ السلام قتل کړم نه دی، وما صلبوه پدار کړم نه دی، ولكن شبه لهم اسی په یو بل صورت باندې شبا چولې شي و دوی د پاره خپل مشر وجلې دي. بر رفعه الله الیه، الہ العالمین عیسی علیہ السلام خپل ځان ته اوچت کړی دی. دا دلیل دی د قرآن کریم. چې لار اوسه ورکه شو نو ما ته وایي چې یاره مونږ قرآن کریم ځکه نه منو چې قرآن کریم کې العیاذ بالله دروغ شته دي. العیاذ بالله مې څنګه دروغ شته دي؟ قرآن کریم دا وایي چې یعلم ما فی الارحام، الہ علم لري په هغه څه چې په رحم کې دي. او غاخان اسپتال کراچی کې دی، غلطه ورشه او هغه یو زنانه میانه ورسره کوي، ورته وایي چې د نر بچی دی یا ښځه بچی دی. نو په رحم باندې خو غاخان اسپتال والا ډاکټران هم پوهېږي، څنګه خدای تعالی پې پوهېږي، او دا د خدای تعالی خصوصیت ګرځول. ما ورته وی ماشټر صاحب تا ته ما وړاندې وویل چې امي د قرآن کریم په اصطلاحاتو خبر نه او په دین کې د نحوي میر هم نه دی ویلی. نحوي میر کتا نحوي میر ویلی وی دا اعتراض به دې نه کو. عربي زبان کې یو من دی او بل ما دی. من دی ما دی، ما د غیر ذوی العقول د پاره راځي او من د ذوی العقول د پاره راځي. اطلاق د یو د بل په ځای باندې مجاز دی. والسماء وما بناها ومن بناها. ندلت ويعلم ما في الارحام، الہ علم لري ما په هغه څه باندې چې لا عقل پکې نشته او په رحم کې وي. نو ما ورته زما ټولو ډاکټرانو ته چیلنج دی د 4 میاشتو نه د مور په خېټه کې مخکې دی بچی معلوم کی. نو دوی چې آو 4 میاشتو پورې پته نه لګي، 4 میاشتو نه بعد پته لګي. مې 4 میاشتو نه بعد چې پاغي کې سا واچولې شنو بیا ما دې کمن دې تاسو طالبانی منو ګرځیدل. او یعلم من فی الارحام دا د الہ خصوصیت نه دی. یعلم ما فی الارحام، ما فی الارحام تر 4 میاشتو دی چې عقل نه، چې عقل پکې راغی من فی الارحام دی. او د من فی الارحام اطلاع چې کم دی هغه خان ډاکټر ته کیږي، نو اولیاء کرامو تم کې دي شي، پیغمبرانو تم کې دي شي. عرض می دا کو چې یو نام نهاد شیخ القرآن به وایي چې ستا نصوص خورا پورته شوله. دا خو د قرآن کریم د نص خلاف، نص خلاف نه دی، نص خلاف نه دی. هغه چې کله من فی الارحام ذوی العقول نه وګرځېږي د هغې اطلاع یو ډاکټر تم کېږي، یو ولی الله تم کېدی شي، کشفن یو پیغمبر تم کېدی شي. خو ما فی الارحام پرای د جمهورو باندې خصوصیت دی خاصه د باری تعالی. نو ما تا قیدینی وی نا دا نطفه نه ده، نطفه دا نطفه یو پیالی کې واچول ته درته وی چې دا نر نطفه ده یا د ښځې نطفه ده، دا غیم پته لګولی شي. ما ورته وی بیا هم زمونږ په کلام شریف کې اعتراض نشته. ولی د الہ العالمین خصوصیت دا دی چې یعلم ما فی الارحام، په هغه نطفه علم لري چې رحم کې پرته ده. او آغا خان ډاکټر صاحب را پورته شنو یعلم ما فی الفیلی، یعلم ما فی الفیلی، داغه علم ما فی الفیلی باندې راغی. نر دی شي دا نطفه چې رحم ته پریوزي بیا د 4 میاشتو پورې معلومه او 4 نه بعد چې معلومه من فی الارحام د اعتراض نشته. معلومه دی د کلام شریف نصوص صحیح ولګوي چې اعتراض بنواري دي، او که نصوص تحقیق دی نه کو نو بیا به د ډاکټرانو سره معارضه کې د سنځانانو سره معارضه، هیڅ چا سره قرآن کریم کې تعارض نشته. دا د هر چا سره لګېدلی کلام، هیڅ کله په دې کې مخالفت نه راځي چې کوم قانون هغې ویلی و څوک یې مات کړي. خو چې معارضه ښکارېده نو هغه به زمونږ کم فهمي، مونږ به یې په معنا نه پوهېږو. بعضې صاحبانو نه بیا دا خبره غږوي یاره اخبار عن الغیب منمه خو دې ته چې کم ځوانان علم وایي نو دا علم نه دی. اخبار منمه خو دا علم نه دی. زه وایم چې اخبار عن الغیب دی ومانه ویم عن الغیب دی ومنله، نه اخبار بدون دا علم نه راتلی نشي. چې اخبار منی نو علم بم منی.
بیا هم که څوک وایي چې علم بالغیب دا شان الفاظ قرآن کریم او حدیث کی غیر اللہ تا ثابت ندی، چند نصوص هغې متعلقه مو واورئ. خضر علیہ السلام یو ماشوم قتل کا ویدا بے غټیږي، مور او پلار سرکشه کوي. دا د غیب خبره وکنه. قرآن کریم د دغه غیب متعلق فرمایي وعلمناه من لدنا علما، حضرت علیہ السلام ته موږ د خپل جانب نه علم ورکړو. د غیب و دغه کلام ته الہ العالمین علم وی. موږ سنیان د کلام مقابله کې مشروطیه ده نه د موږ موته علم ویو. تفسیر قرطبی، تفسیر روح المعانی، تفسیر مظہری، تفسیر روح البیان، تفسیر بحر محیط، تفسیر ابو السعود، تفسیر صنعانی، تفسیر کبیر، ننس تفاسیر په دغه ځای باندې ما مطالعه کړي دي. او د علمناه من لدنا علما ترجمه داسې کوي چې علمناه من لدنا علم الغیب، موږ د خپل جانب نه دته علم غیب ورکړو. خدا علم غیب ذاتی نوی عطاوی، من لدنا زمونږ د جانب. یو څو مولیان زمونږ دې ته راغلي وو، هغوی په ما دا اعتراض وکړ، وی چې تاسو د علم غیب ته عطایي وایي، نو د عطا معنا دا ده چې سلب الشیء عن النفس و اعطاؤه للغیر، ځان نه شی سلبول او بل ته ورکول. دې خدا معنا شو چې خدای تعالی ځان نه لرې کړی دی او اولیاو ته یې ورکړی. نو ما دا تعریف چا کړی د عطا دپاره؟ وی دا د مختصر حاشیې کړی. مې د هغه محشي نامه څه شی ده؟ یره جی وی دا خو راته پته نشي. مې خو دغسې لالا چې چغه دی د قرآن او د حدیث ده، او چې ونښلې نو بیا دا سړي نوم هم درته یاد نه دی چې دا لیکلي چا دي. مې دویمه دا ده چې تا د عطا دا تعریف وکړه چې سلب الشیء عن النفس و اعطاؤه للغیر، نو د عطا تعریف دی په اعطا باندې وکړه. او عطا مجرد دی او اعطا مزید دی. معرفت د مزید و موقوفه ده تر معرفت د مجردو. اکرام چې پیژنې سبق به کرم پیژنې، اعطا چې پیژنې سبق به عطا پیژنې. نو د عطا معرفت تا محدود کا، هغه د موقوف کا په اعطا باندې، ولی هغه په حد کې راوسته. او معرفت د محدود موقوفه تر معرفت جمیع اجزای حد. نو عطا نه پیژنې نو په اعطا تعریف کې، او اعطا مزید دی نو چې هغه پیژنې عطا به پیژنې. هل هذا الا الدور المصرح للمزمر، دا خو د مصرح دور. او ما دریم نقص در باندې واردوم، مې تا ته علم ظاهر شته دی؟ وی او مې دا چا در کړی؟ وی الہ العالمین را کړی. مې ته وایي چې د عطا دا تعریف دی چې سلب الشیء عن النفس و اعطاؤه للغیر، نو خدای تعالی د علم ظاهر ځان نه سلب کړی او تا ته یې در کړی. ستا دا تعریف خو په هغې منقوص دی. بیا دا لالاګان دی تعریف حملولی نشي. یو عطا ده په محسوساتو په اعیانو کې، او یو عطا ده په اوصافو کې او په اعراضو کې. عطا په اعیانو کې دا عین دی، ذی جسم دی، عین دی، جوهر دی. دی کې چې زه عطا وکم دا دی طالب ته ورکم، نو سلب الشیء عن النفس و اعطاؤه للغیر، ځان نه مې سلب کړه دته مې ورکړه، ما څه خو پاتې نه شوه که نه. داسې نه کېږي چې دته یې ورکم ما څه دې پاتې شي. او یو عطا ده په اعراضو کې، عطا په اعراضو په اوصافو کې لکه علم. زه چې نن مسلې کوم تاسو زده کړې، نو دا مسلې ما نه ختمېږي، زما خو نور هم قوي کېږي په دې. نو دا لالاګان د اعیان او د اعراضو فرق نشي کولی. وی تاسو وایي چې دا علم عطایي دی، نو عطا خو سلب الشیء عن النفس اعطاؤه للغیر ته وایي. وایي خو چې کله دا تعریف په اعیانو کې راشي، دا عطا په اعیانو کې راشي، نه په اعراضو. دا شان یوسف علیہ السلام سره دوه قید انجیل ترالله. نو یوسف علیہ السلام څه چل کئ؟ هغوی ورته وایي موږ ته د خوب تعبیر بیان کا. دی ورته خپله معجزه بیانوي، ورته وایي لا یاتیکما طعام ترزقانه، تاسو ته به یو طعام نه راځي چې در کولی شي تاسو ته،
الا نباتکما بتاویله قبل ان یاتیکما مگر اطلاع بدر کوما حقیقت داغی بانی مخ کے دراتلو د طعام نام یوسف علیہ السلام وی مخ کے دراتلو د روٹی نه بوایم چنن دا سے روٹی را روانه چې ما دا نبأتکما وی نو مولا ما توی چې دا خو امبا دا کنه امبا منم علم نه منم ملک صبر وکا یوسف علیہ السلام متصل فرمائے ذالکما مما علمنی ربی دا ما چې کم کمال بیان کا دا هغه کمال دی چې ما ته زما رب علم را کړی دی الہ ورته امبا ویله مونږ امبا ورته وایو الہ ورته اطلاع ویلې ده مونږ اطلاع ورته وایو الہ ورته علم ویلې نو مونږ علم ورته وایو دا علم هم دا شان یعقوب علیہ السلام دا مصر نه مصر روانیږي نو کور کې وای انی لا اجد ریح یوسف د یوسف علیہ السلام بوی را باندې ولګیدا بوی را باندې لولا ان تفندونک کمقل نسبت راته نه کوي او چې کله قمیص راغی نو څه ورته وایي الم اقل لکم انی اعلم من الله ما لا تعلمون نمی او درته ویلي چې ما سه یو علم دی علم می ذاتی نه دی من الله الله د طرف نه عطایی دی هغه علم دی لا تعلمون چې تاسو یې نه لرئ د غیب دې خبرې ته یعقوب علیہ السلام علم نن سبا خو که چا دا ویل چې محبوب علیہ السلام ته علم غیب دی جزئی دی عطایی دی گهی با پای می اعلی نشینم گهی با پشت پای خود نه بینم کله خپل پوندې نه ګورم کله مې لرم نظرونه لګي زمونږ دا عقیدت مونږ د پنجاب د بریلیانو غونې نه وایو چې علم کلی دی او په ذره ذره باندې دی او اډو ستی پټ نه دی دا زمونږ رای نه ده مونږ وایو چې د الہ العالمین خوښه اشیاء ورکوي بعضی ځوانان بیدا وایي چې محبوب علیہ السلام ته زندگی حیات کې څه علم و خو چې وفات شنو نشت دا هم د حدیثو خلاف ده روایت د طبرانی دی امام سمہودی په وفا الوفا کې ذکر کړی دی محبوب فرمائی علمی بعد وفاتی کا علمی فی حیاتی زما د وفات نه بعد به زما علم داسې انداز کی وی لکه څنګه چې زما زندگی حیات کیو اوس می څنګه علم نو بعد الوفات بمیم دقه شانتا علم وی علم خو پرید چې دا ځوانان د محبوب علیہ السلام د حیات نم پسې منکر کہ پدی د امت اجماع راغلی امام طبرانی دانس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روایت سره حدیث ذکر گئی الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون تمام انبیاء علیہ السلام